الصلاة والسلام حدیث شریف ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی به بنی اسرائیلو درې کسان مسلمانان روان شو په سفر شپراله په یو ځنګل باندې تیریږي طوفان د باران ووري د خپل حفاظت لپاره اشیاء ور سره موجود نه دي کله کور نږدې نسته چې خپل ځان محفوظ کی د طوفان او د باران نه ځان بچ کی غره کې یو غار ویني درې سره ځوانان یې نوځي طوفان او باران سخت ده د غره له سره یو تیږه راغړي او د غار خولې ته درېږي دومره درنه او دومره مضبوطه تیږه چې د غار خوله بنده سي درې سره ځوانان حیرانه توره شپه غار نه دي وتلو څه طریقه څه اسباب موجود نه دي چې ځوانان هغه طریقه اختیار کړي او دوی ته نجات میلاو شي ځوانانو مشوره وکړه چې څه کول غواړي یو ځوان ورته فرمایي چې په زندگی کې د تاسې په کوم عمل باندې یقیني سي دغه عمل موږ د الله رب العزت د رضا لپاره کړی دا خلک نه یې خبر الله رب العزت ته هغه عمل وسیله کوي چې دغه عمل په وجه سره الله رب العزت موږ ته نجات راځي دعا شروع شوه هر یو ځوان خپل عمل د الله رب العزت په دربار کې پیش کوي الله رب العزت تعالی سونه اوچت یو ځوان لاس اوچت کوي اے الله رب العزت په دنیا کې تا حکم د خپل والدینو سره کړی د احسان د ښېګړې د همدردي د ما مور او پلار ډیر ضعیفان زه یو شپون وم یو څوب زی مې ساتلې وي د ورځې به مې پوولې یو ورځ د مال د پوولو لپاره زه ډیر لوی اوږده سفر باندې ولاړم میږي او زی مې لرې بوتې چې مال موړ چې واښه پیدا کړم چې کور ته راتلم ناوخته راغلم د ما د کور د په معمولاتو کې اول عمل دغه و چې کله به ما خپل وزې او مال راول واسه اول به مې شیدې مور او پلار ته ورکوم په دغه ورځ مې مور او پلار ویده دي ناوخته راورسېدم کور ته اهل او عیال ټول وږي تږي ناست دي مور او پلار مې ویده سوي چې کله مې جام ډک د شیدو نه مور او پلار ته راځم دی دواړه ویده دي اوس کا اوچتوم د خوب نه بیا هم دوی ته تکلیف ده دوی په راحت کې مشکلات پیدا کیږي دوی چې کوم خوب باندې ویده دي هغه خوب په دوی باندې بیا دوباره حرام کیږي ما خپل هغه جام هغه ګلاس ته دوی سر ته نیولی و انتظار کوم چې کله د ما مور او پلار را ویښ سي نو اول به دوی ته دغه خپل جام پیش کوم اهل و عیال ته یې نه ورکوم او د ما په پښو کې د ما واړه واړه ماشومان رغړي او دا आवाज کوي چې بابا جان موږ ډیر تږي او وږي په موږ باندې لوږه او تنده راغلې ده موږ ته شیدې راکړه چې موږ یې وچو اے الله رب العزت هغه حالت تا لیدو چې د ما واړه واړه ماشومان د ما په پښو کې رغښتل لیکن ما د خپل مور او پلار دومره ادب او احترام کاوه دومره عزت مې وکړ چې د خپل اولاد عزت مې قربان کړ د خپل مور او پلار سر ته ولاړم او جام مې نیولی سار وخت قریب کیږي مور او پلار مې را بیدار شو هغه جام مې دوی ته ورکړ چې جام یې وچې کوی او د الله رب العزت شکریه یې ادا کړه او دعاګانې یې د ما دپاره وکړه الله رب العزت که دغه عمل تا ته قبول دغه عمل تا ته خالص سي او تا لپاره ما کړی او ریاکاري مې نه کې کړې خدای پاک له دې مصیبت نه مې خلاص نبی علیہ السلام فرمایلی تیګه وشورې د رڼا داخله شو لیکن هغه تیګه دومره جلا سوله له غار نه وتلو امکان نو دوم ځوان دعا کوي د الله رب العزت په دربار کې لاس اوچت کا الله رب العزت زه ډېر سرمایه‌دار ځوان ما ته الله رب العزت تا قسمه نعمتونه راکړي د ما سره د تا په نعمتو کې کمای نه ما مزدوران ذاته ساتلی کله چې مزدورانو چټي کوله تنخواه به مې ورکړه لیکن یو مزدور له ما چې مره ورسه تنخواه یې نه و هغه تنخواه مې راواخیستله په کار کې مې ورته ولګوله څو کاله وروسته هغه مزدور راځي
ما نه د خپل تنخواه مطالبه کوي، ما د تنخواه په کاروبار کې لګولې و، هغه کاروبار زیاتېدو څو رمې تیر جوړې، مزدور ما نه مطالبه د خپل تنخواه وکړه، ما ورته ویل چې په پلانکي ځنګل کې رمې سري، هغه رمې د تا د تنخواه دې بوی، مزدور ما ته یایي چې الله رب العزت روی درچومه په ما پورې خان دمه تنخواه مې راکړه. ما ورته ویل چې قسم مې دی په خدای زه له تا سره ټوکې نه کوم او تا سره مسخرې نه کوم، هغه ټوله تنخواه دې تا د بوی زه له ځان سره. او ای الله رب العزت دغه مزدور چې ورغی ما یې ټول روان که ما ته یوه میغ هم نه راپرېښوه، د ما په زړه کې ذره برابر دغه احساس پیدا نه شو چې دغه ما ته ولې راپرې نه کړو. خدای پاکه که دغه عمل ما د تا د رضا لپاره کړی، د دې مصیبت نه مې خلاص تیغه بیا وشورېد، خو لیکن د وتلو طریقه لا تر اوسه پورې موجود نه ده. دریم ځوان دعا کوي الله رب العزت تا ته معلومات ته چې زه ځوان وم، مال مې لاروی، سرمایه‌دار وم، حسن و جوال مې راره، هر قسمه اسباب د معیشت د زندگی د تیرولو له ما سره موجود، لیکن د ما یوه د تره لور وه، ډېر حسن و جمال یې لاره، زه په هغې باندې عاشق وم، بار بار د بدکاري مطالبه مې تیر کړې وه، لیکن دې به انکار کاوه. کاتسالي راغله، خلکو باندې غربت راغی، زه امیر ترین انسان وم په کلي کې، د ما په د تره او د تره په کور باندې کاتسالي راغله، دا جنکۍ یوه ورځ ما ته راځي د مال مطالبه کوي، ما د خپل خواهشاتو پوره کولو مطالبه تیر وم، زه به مال درکم لیکن شرط مې دا ده چې د ما خواهشاتو تکمیل وکړي. بیبي دوه درې وارې ولاړه راله، اخر مجبوره شوله ځکه واړه ماشومان په کور کې په لوږه تنده باندې پراته دي او الله رب العزت قادسالي په دې علاقه باندې راوست. بیبي خپلو بچیانو هغه لوږې تندې برداشت نه کړله، دې ځوان ته راځي چې زه د تا خواهشات پوره کولو لپاره تیار یم، لیکن ما ته دومره مال راکړه چې زه خپل اهل و عیال ته څه اسباب برابر کړم چې دوی وخوري. ځوان معاهده ورسره وکړه چې زه به تا ته دومره مال درکوم، لیکن نن شپه به دې له ما سره. بیبي تیاره شو. کله چې دغه ځوان د بیبي سره په بدکاري اخته کېږي، بیبي د خولې نه یو څو الفاظ وځي چې ای د الله رب العزت بنده دغه پردی مهر ده، دغه مهر مه ماتوه. د ځوان په زړه باندې چې دغه الفاظ ولګېدل یو لرزه پې راځي، یو خوف پې داخلېږي او بیبي ته فرمایي چې ما زه د الله رب العزت د رضا لپاره معاف کړي او دغه مال مې د الله رب العزت د رضا لپاره درته بخښلی. خدای پاکه تا ته دغه علم داسې دغه د تره د لور سره تر اوسه پورې د ما محبت شته او زه قادر په دې باندې وم چې بدکاري وکړم، لیکن الله رب العزت خالص ته تا د رضا لپاره دغه بدکاري ما پرېښو او د دې تره لور سره چې زه نه میلاویږم خالص الله رب العزت د تا رضا مې مطلوب. اے الله رب العزت که دغه عمل تا ته قابل قبولي د دې مصیبت نه موږ ته نجات راځي. روایاتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایلي چې دا تیږه ورغښتله ولاړ، نو الله رب العزت د غدریو ځوانانو ته د خپلو نیکو اعمالو په وجه سره اگر که انسان ته وړکی عمل ښکاري، مور او پلار خدمت هر څوک کوي، یو ګاونډي ته تکلیف ورسېږي هر یو مسلمان د هغه امداد کولو ته خوشحاله وي چې زه د امداد وکړم، لیکن چې د الله رب العزت رضا په یو عمل کې شامل حال سي نو الله رب العزت ته هغه عمل قابل قبولي، هغه عمل د الله رب العزت لپاره چې کوم عمل ادا سوی هغه د انسان د دنیا او د آخرت لپاره د نجات ذریعہ ګرځي.